قربانی د وجوب نصاب هغه د چې کوم نصاب د صدقه الفطر ده. علامه فخر الدین تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق کې دا لیکلي دي: تجب على حر مسلم مقيم موسر عن نفسه لا عن غيره شاة او سبع بدنة يوم النحر الى آخر ایامه. دا قربانی د 10 ذی الحجې نه ونیسه د 12 ذی الحجې غروب آفتاب پورې دا قربانی په کومو کسانو باندې واجب ده؟ هغه یو آزاد مسلمان بالغ او داسې کس چې هغه صاحب نصاب وي. په دې څلورو کسانو باندې قربانی چې کومه ده دغه واجب ده، او دا قربانی په دغه کس باندې بذات خود فی نفسه په خپل واجب ده. د په وجه سره د هغه په بچانو باندې قربانی دا واجب نه ده، بلکې د هغه بچان چې کله په خپل یو نصاب ته ورسیږي د یو شی مالک شي، هغه سره خپل ملکیت دومره موجود وي، نو بیا په هغه باندې مستقل قربانی کول دا واجب ده. په صاحب نصاب باندې قربانی کول دا واجب ده. او بعضی یو طبقه داسې ده چې هغه د قربانی د وجوب انکار کوي، بلکې دا وایي چې قربانی کول دا سنت ده. حالانکه دا خبره بالکل غلطه ده. په قران کریم کې په ټولو نه مختصر سورۃ الکوثر په دې کې الله جل جلاله فرمایي فصل لربک وانحر، وای تاسو د اختر په ورځ باندې لمونځ کوئ او وانحر او قربانی کوئ. نو د دینه د دوه شیزونو وجوب ثابتېږي. زه تاسو مخکې صرف د دوه مفسرینو اقوال پیش کوم چې هغه د دې آیات کوم تفسیر کړی دا، هغه مطلب دا بیان کړی دا چې د دینه دوه شیزونه ثابتېږي. یو د قربانی په د اختر په ورځ باندې د اختر مونځ، او بل د اختر په ورځ باندې قربانی کول دا دواړه واجب دي. او داسې امام ابو بکر الجساس رحمت الله علیه خپل تفسیر احکام القرآن الجساس په دې کې د حضرت حسن بصری رحمت الله علیه دا یو قول نقل کړی دا، وای صلاه یوم النحر ونحر البدن د دې آیات نه مراد ده. او امام ابو بکر الجساس رحمت الله علیه د دې تفصیل بیانوي، وای هذا التأویل يتضمن معنیین احدهما ایجاب صلاه الاضحى والثاني وجوب الاضحيه. وای د دین دوه شیزونه ثابتېږي، یو د اختر مونځ دا واجب ده، او بل د اختر په ورځ باندې قربانی کول دا هم واجب ده. او تفسیر مظهری کې قاضی ثناء الله پانیپتی رحمت الله علیه او تفسیر مظهری جلد نمبر 10 کې دا لیکلي دي، وای فعلى هذا يثبت به وجوب صلاه العيد والاضحيه. د دین هم وای دوه شیزونه ثابتېږي. فصل لربک د دین مراد د اختر مونځ ده، او وانحر نه مراد د قربانی کول دي. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا یو روایت ته د دې راوی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا فرمای من کان له ساعه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. کوم کس چې صاحب نصاب وي او د دې باوجود هم قربانی نه وکي، نو هغه دی مونږ عیدګاه ته هم نږدې هم ناراضي. نو دومره سخت وعید دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا په ترک د وجوب باندې فرمایلی ده. که وجوب نه بغیر سنیت یا استحباب، نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم دومره سخت وعید دا نه بیاناو. دا سخت وعید د دې خبرې دلیل ده چې قربانی کول دا واجب ده، او څوک چې د صاحب نصاب باوجود قربانی نه وکي د باره کې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هغه د زمونږ عیدګاه ته نږدې هم ناراضي. علامه فخر الدین تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق کې د دې حدیث تشریح لیکلی ده. هغه وایي ومثل هذا الوعید لا يلحق بترک غیر الواجب. وای داسې سخت وعید دا صرف وجوب باندې راځي، د وجوب په پرېښولو باندې. نو دا کوم وعید چې راغلی ده په حدیث کې د دین هم مراد
هغه کس ته چې کوم صاحب نصاب وي او بیا هم قرباني نه وکي نو هغه کس باره کې دا وعید ده چې هغه د مونږ ادګا ته هم نږدې ناراضي. نو معلومه شوله د دینه چې قرباني کوله دا واجب ده. د قران کریم آیات فصل لربک وانحر د باره کې د حضرت حسن بصری رحمت الله علیه قول چې امام ابوبکر الجساس رحمت الله علیه خپل کتاب تفسیر کې نقل کړی دا او دا چې کوم قاضی ثنا الله پنیپتی رحمت الله علیه خپل تفسیر کې دا یو قول نقل کړی دا د دې ټولو نه ثابت ده چې قرباني کوله دا واجب ده.